ظهور تعجيل دفارة بلنتر صلوات ختم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه والياسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال لقد جاءكم الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. سرنامه کلام د پرما سوره بقره او سوره توبه دو آیاتونه تاسو خدمت کې تلاوت کړ. دغه دو آیاتو کې اول آیات کې د خدای غفور و رحیم
د خدای رؤوف و رحیم ذکر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقیناً خدای خلق باندې رؤوف و رحیم دے. و دویم آیات کے د رسول اللہ رؤوف و رحیم ذکر دے. رسول اللہ مومنان باندې رؤوف و رحیم دے. یقیناً تو سے منستا تو سے عظیم پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدای رستولی دے رغلی دے. وی دی چو صفتو ندی عزیز علیہ ما انتم، تو سے تا دیر زوریگی دا پیغمبر دا تو سے تا دیر زوریگی. کلا تو سے خبگون کی ہوئی دا پیغمبر دا تو سے نے دیر خپکیگی. اے تو سے تکلیف باندے دا خپکیگی. حریص علیکم، اے تو سے پیدے دا پارا دیر حریص دے. دا حریص تکے زنو زائیو کی مزامات والا زائیو کی استعمالی گی. وہ حریص تکے خو زائیو کی سے استعمالی گی. اگوی نیو زائی دادے چو خدای پیغمبر دا پارا استعمال کرده دے. دا توسی دا پارا اے توسی پیدے دا پارا دیر حریص دے، دیر بیڑے دے چو توسی تا پیدا ورسیگی. اے توسی پیدے باندے خوشحلیگی، اے توسی خبگان باندے دا خپکیگی. وبالمؤمنین رؤوف رحیم، ومؤمنان باندے رؤوف رحیم دے. یعنی زن صفات خدای دسی دی دا اگو صفات و مظہر خدای اخپل گران پیغمبر محمد مصطفیٰ گرزوالے دے. و دا پیغمبر صفات و مظہر اہل بیت دی آئے ماتحار علیہ السلام دی. پیغمبر رؤوف رحیم، خدای رؤوف رحیم، آئے ماتحار رؤوف رحیم. رسول اللہ ایو جنگ میدان تروان دے. او دا آغا وقت دے جنگ میدان کی اردوا طرح پا لخکر مد مقابل دی شنگ دے دے جنگ دا پارا ایو بل طرح پا کسان روزی جنگ شروع شی. دا جنگ نغارے وغگے دے روایت کی دسی دی ای جنگ نغارے وغگے دے. واندی ٹیم کیو کاسرا و عربی دے. دا رسول اللہ ایوخ پڑے ونی و مورے ونی و ایوا جملہ ویلا یا محمد اخبرنی بدین کلہی، موتا اٹول دین بیان کا، اٹول دین نم خبر کا. دین دیر وسیع دے. شل شل کولا، درش درش کولا، سلویخ سلویخ کولا علماء کی لگیاوی دین زدگوی. دین دیر وسیع دے. حلال دی، حرام دی، معاملات دی، تعلقات دی، مستحب دی، مکروح دی، مباح دی. دا اٹول شینا دیر غٹا مجموعہ دے. و دا سڑائی سی آئی ما اٹول دین خبر کا. آخری ٹکے اسل گئی کل ہی اٹول دین خبر کا. و اہل بیت دارتا محمد آل محمد دارتا تو شکراشی بیائی میوسان استنوی ایو تراتا نزک حلو دی کہ پیغمبر وی نہ رغلو. یعنی ہارے وہ لخکر سے پیغمبر وہ کی موجود وے، ہارے وہ غزوان سے پیغمبر وہ کی موجود وے کی عداد بے رسول اللہ کے ولو. اس کا رسول اللہ ڈالتا مسئلوں کی لگی آوی آلتا جان خطرے کی دے. رسول اللہ ایوہ جملہ و دویلہ آگو تسویلہ آٹول دن نم خبر کا. رسول اللہ ایوہ جملہ و دویلہ الاطاعت اللہ والشبکت علی المخلوق. آٹول دین دا دے اے خدا اطاعت کوا، سورہ مخلوقات دی اغبان دی مہربانی کوا. یعنی ای دین مجموعہ رسول اللہ دو کلماتوں کے بیان کا. اے خدا اطاعت
خدای مخلوق صرف انسان نه دی ځته ونی مهرباني وکړي خدای مخلوق حیوانات نباتات جمادات هر یو شای یعنی شای سونی صدق رسی هغه خدای مخلوق شامل دی دا ټولو باندې انسان مهرباني وکړي دا دین دی غرض و مقصد خدای ځان دپاره کوم بهترین صفات بیان کړي دي غفور رحیم رؤوف بالعباد نور انداشه صفات ټوله مهرباني ده د خدای رحمت ده پکار ده دولتمند غریب باندې مهربان وي حاکم رعیت باندې مهربان وي مشر کشر باندې مهربان وي طاقتور زورور کمزوري باندې مهربان وي دین متدا سبق راکوي ای دین سبق داده هر یو زورور په کوره کمزوري باندې مهرباني وکړي چوک مشکلاتو کې ده یو خو مشکل کو هغه ده څنګه امام ده یو دنیا کې انسان د بل چا مشکل اسنوای شي کنه شي اسنوای یو غریب ده سوګه ده بل سره تعام بندوبست تعام مرکوای شي کدی دی مشکل آسان کو دی دین واجبات باندې عمل وکړو مستحبات باندې عمل وکړو یو روایت دستغه بزرګوار لیکل دی یو ځای کې یو غریب جوړېدو بل یو کاسو هغه سره پاند نغن سره روانو دا وته جوړېدو یو بل کاسو نه پښتنه کو تو سر دوا ویل جوړوي غریب ته یې ځخدل وګ نه جوړو د بل نه پښتنه وکته ویل جوړي ویراندی ته مجړو روغه نو ویل دوه جړو ټیم نه ده تو سنغان شتا په کور دی کې شریکی کې په کور دی لګ څویر کې یو واجبات دي مستحبات اشتا دي اقارب و رشتہ دار همسایه هغه سره مسله وکړه مسلمان کا نبیا یهود نو سره ویل نبی به حیثیت انسان سره ودات وکړه مولای کائنات د سکړی دی یو کاسو مدینه چلو کې سارو پښتنه وکا طویلې بیا سره ساره پلنکی غلام وم اوس د خوره کوي نشم اوس یو سه بهار رو بسلام رسول الله ته بیت المال نه حساب مقرره کړ مسلمانو بیت المال نه وتا حساب مقرره شو مقصد وغرض دا معاشره کې کومو تاسو اسلامی احکام باندې عمل وکړو بیا به هیڅ کا نه غریب نه فقیر او نه بچو کوګه پوت شي هر شته خپل حق ورسیږي هر څوک به ثواب زره اسرا عظمت ورسیږي خدای رؤوف رحیم دا پیغمبر رؤوف رحیم آیمات رؤوف رحیم یو امام چې هغه نامه خصوصا یادېږي رؤوف امام باندې امام رضا علیه السلام صلوات و سلام علیه باندې یو مجتهد عظیم عالم عرفان کې رسیدل عالم لکه و زمانه کې مثلا دا نګری اوقاتو کې سمونه جدا شو بهجات بزرګوار آغا بهایی بزرگوار علامه بهایی بزرگوار یو دسه عظیم علم و حیران کن یغه کوم افعال دی یغه کردار دی دنیا کې وسا زنا بکی پاتې دی مولا ذریح نقشه نجات دا بهایی بزرگوار چولی دی هغه کې سند دیولونه ځنشینه تعمیر کړی دی وسا دنیا ته حیران ده کربلا کو نقشہ دے عباس علمدار زراعت مولا حسین زراعت و بہائی بزرگوار نقشہ چولی دے مولا امام رضا علیہ السلام نقشہ بہائی بزرگوار چولی دے او دغ آغای بہائی بزرگوار قصد با عرض کم سیمو تا سورہ مہربانی بوی سورہ بغریب سره مهربانی وکړو دا اهل بیت سره مهربانی ده دا غو چکم سوچ فکر ده هغه سیمو سوچ فکر نه سميږي دا ذهن کې وي بهائی بزرگوار
یو اعلان وکړو د خلک څه مولا امام رضا علیه السلام زیارت رسی ځنه ډېر بدبخت ګناهګار دا رسی هغه ګناهګار څه هغه ګناهان کبیره کې مبتلا وي نه یې پرېږدم پرمیشاخ به ورته نه وي ویلو بهایي بزرګوار پې صلاح وکړه زه یې واده سې دروازه جوړوم څه ګناه کبیره یې کړي وي دغې دروازې نه به نه شي نوتی که اوس خو ډېرې دروازې دي هغه پې صلاح داسې وکړه دا ټولې دروازې یوې دروازې ته راماتې وي خالق زبران په د یوې دروازې نه وځي خو ګناهان کبیره یې کړي وي دروازې باندې نه شي نوتی خالق خبر شوه بهایي بزرګوار کومه لرګي والا دروازه وه هغه باندې خونې کې کار وکړو کوم ذکر و کوم عمل و هغه باندې وکړو کومې خښتې وې دلته تعمیر شروع دی خالق خبر دی امام رضا علیه السلام زیارت ته راغی شپې تېروي خالق یا مولا ای رؤوفه مهربانه مولا ته داسې طریقه وکړې بهایي بزرګوار مخ ته خو مو څوک نه شي ورتلی بادشاه حکیم دا ای بهایي بزرګوار خبره مني که دا دروازه خو ولګېږي بیا یې تو زیارت مو نه باند دی بیا خو یې تو زیارت مو باندې باند دی بهایي بزرګوار کومې ورځې دروازه لګوله اندې شپې مولا امام رضا علیه السلام ته راغلو بهایي تا خدمت ښه ډېر دی تا نه اهل بیت رضي دي بهایي ګناهګارو باندې ای بخشش دروازه ما بندوه ګناهګارو دپاره اهل بیتو دا د بخشش ځای دی دا ځای ونې بند نه کړي خبردار کومه دروازه د جوړه کړې دی یقینا ایتا کمال والا علم دی د ایتا کوم علم دی یقینا اهل بیتو یې دي ځنو خبرو تصدیق کړی دی بیا ګناهګار نشي نوتی د ایتا ارمله دروازه دو صحیح دی خو وی نه لګوي پرېږده ګناهګار دلته راشي څه ګناهان یې معاف شي پرېږده څه ګناهګار دلته راشي هغوی ته دغه دار نه عظمت میلاو شي رؤوف امام مهربان امام د خدای رحمت د خدای نعمتونه غضب نه مخکې دي مو عرض وکړو خدای ښه صفتونه ډېر ذکر کړي دي نو بیا خو قهار و جبار شته دی که نه قرآن کې ذکر دی د عذاب ذکر شته دی جهنم خدای جوړ کړی دی هغه څه معنا دی هغه معنا دا دی عبدالله بن عباس روایت کوي عبدالله بن عباس هغه روایت کوي خدای اول رحمت پیدا کړی دی ورسته غضب پیدا کړی دی اول جنت پیدا کړی دی ورسته جهنم پیدا کړی دی خدای مغفرات والا ځایونه پیدا کړي دي ای شیطان والا ځایونه انسان خپل جوړ کړي دي کعبه خدای بخشش د پاره جوړ کړي دی روشه تاسو بخشش وشي شربخانه انسانو جوړ کړي دي یعنی اول خدای رحمت دی اول د خدای نعمتونه دي نعمتو بربدي انسان په خپل کړي دی جهنم ور د انسان ځان ته خپل بلوي بعضو اعمالو سره بعضو کردارو سره اوس یو مجتهد زنده دی وحید خراساني بزرګوار اندې زمرې کې د آیاتو ته بیان کوم تا مبارکن ذهن ته ورسیږي وحید خراساني بزرګوار یې ما یو استاد و یغه لاس کې داسې کمال و داسې کیمیا برکات ورکې و وحید خراساني بزرګوار دغه استاد نه مو شل کوله سبق زده کړی دی شل کوله ما سره سبق ویلی دی خو لاس کې داسې کیمیا اثار و کوم مریض باندې ولګولی مریض به بسېدو وحید خراساني بزرګوار یې هغه استاد لاس کې داسې برکات و د کوم مریضانو ته راتله اکثر به کینسر مریضانو ته راتله ډاکټرانو بل علاج ګرځولي وه وحید خراساني بزرګوار یې ما واورېدې خپله ونه پوښتنه وکړه عظیمه معجزه د سره دی عظیم کرامات د سره دی بل هغه مو ورته وایي وحید خراساني دو معجزات دو کرامات ما نه دی دو امام رضا علیه السلام کرامات
نور شاګردان ورته متوجه شو، پوښتنه ونه کړه آغا لاس اتا دی کرامات څنګه امام رضا علیه السلام دی؟ کوم استاد ذکر کړی دی او استاد آغای ګلفیګني دی. آغای ګلفیګني ودی خپل شاګردانو ته ما مسلسل مولا امام رضا علیه السلام زیارات کې دروازې ته نږدې 40 کاله تهجد المنځونه کړي دي. 40 کاله و ټول اول کله دروازه خلاصیدای که اوس خو داسې دي شپه خلاص د زیارت ورځې خلاص دي، مخکې به زیارتونه بندېده. دروازې ته به زه ولاړم کله زیارات خلاص شوی ټولو نه اول به زیارات ته زه ورتلم، یعنی 40 کاله مولا امام رضا اول زوار به زه وم. یو داسې وخت راغو بدن کې مې داسې درد پورته شو، ما ځان سره ویله کیدای شي اندای مرګ والا بیماري وي، مرض الموت وي. خو ځان سره مې ویله کریم مهربان مولا ته خلک ویر شم، ډېرو کسانو ته د شفا ورکوي. ای مولا زیارت ته راغلم، ما مناجات ولوسته، دعاوانې مې ولوستې. مولا زیارت کې ما یو ذکر وکړو، ما ورته خپل اعمال رضا ورکړه. مولا 40 کاله ټولو نه اول سبې زوار زه مولا د زیارات که څه ثواب وي اول زه ورته راغلی یم. 40 کاله مسلسل تسلسل سره ما زیارات که ځان نه دی کړی. مولا ما باندې رحم وکړه، بدن کې مې ډېر درد دی، بدن مې ډېر خوږېږي. اوس هغه استاد یعنی ګلفیګني بزرګوار خپلو شاګردانو ته یایي شپې خوبیولی شوم. خوب کې امام رضا علیه السلام کله ما ولیدو لاس کې ګل ورسره ما ته یې ګل راکړو، ښي لاس سره ما ته نه ګل واخیستو. پس اندې سره زره ویښ شوم، نه پوهېدم څه مولا ما ته ګل راکړو څه مفهومي دی. خو د کوم لاس کې مو ګل راخستی و انده لاس مو سینې نه کېږدولو، سینې درد مو ختم شو. بل لاس نه مې کېږدولو، خپو نه مې کېږدولو، سار نه مې کېږدولو، ټول دردونه مې ختمېده. هغه نه وروسته ما ته پاته ولګېده ګل ورکولو کې مولا داسې برکات شولی و. ما لاس کې اوسه پورې برکات دی، بیمار نه کېږدم، هغه د شفا میلوېږي. که څه درځه کې یوه بریکه نکته دی، بریکه نکته ده ګلفیګني بزرګوار لاس مولا لاس نه و میلاو، ګل سے میلاو. که لاس سے میلاو شي هغه سور عظمت و برکات. یعنی هغه ملایکه پترس شفا دپاره راغلي وه، مولا حسین بدن سے بدن ټچ نه کو، ګوهرې سے ځان نږدې کو. څومره عظمت اهل بیت ورکوي، څومره مقام اهل بیت ورکوي. محمد نجفی یزدی بزرګوار خپل کتاب کې دا بیان کړی دی، دا ذکر لیکلی دی. 2 ګناهګار د یو ورور نسبتا ښه و، خو کوشش یې کولو د بل ورور ما ګناهونو نه مانی شي، ډېرې ګناهونه یې کړي دي. رضی کو امام رضا علیه السلام زیارت یې روان کو، زیارت یې روان کړی دی، نږدې دی مشهد ته راورسېږي. د مؤمن زړه کې دا دي امام رضا علیه السلام زیارت عظمت وجې نه ما ورور باندې خدای رحم وکړي، ګناهانو نه توبهګار شي، خدای زندګۍ باندې آخرت باندې رحم وکړي، دنیا و عاقبت په خیر شي. مشهد ته نږدې رسېدو ورور یې بیمار شو، و اندې حالات کې وفات شو. ځان سره یایي انده نږدې شي ته قبرستان کې به دفن کوم. یعنی هغې زمانې خبره ده چې خلک پیدل به راتله، کپلو کې به راتله، وریا نه چې څوک راغی دوباره جنازې ستنوله ډېره مشکله وه، وریا یې لکوله. اوس د ورور ځان سره یایي جنازه خو نه شم وړی، د اطرافو کې به چېرته قبرستان کې ځای ورته واخم دفن به کړم. امام زیارت خو یې ونه کړو، خو د جنازه خو لږه زیارت ته نه وبسم. تاسې به لیدلي اوس جنازې رسي آی مهطهار علیه السلام زری ہوتا د جنازو راوړل نو ډېر عظمت دی، چا ته څه نصیب شي. جنازه مو راوړه، امام رضا علیه السلام
ظریح کې مې کوم ځای کې څه کېدوا شوی هلته مې کېدوله بیا مې دفن کړه. مولا امام رضا علیه السلام ته مې سوالونه وکړ زیارت نه وروسته مولا ما ته خپل ورور اخرات لږ وښیي ایما ورور قبر کې څه خلته دی ایما ورور اخرات کوم شانې د ګناهګارو بدبخت و ډېرې ګناهونه یې کړې وې. خوب کې ورور ولیدو د جنت عظیم محل کې ناست دی ډېر عظیم مقام ته ملاو دی. اوس دا ورور ګناهګار ورنه پوښتنه کړه وروره ته خو ډېر ګناهګار وې زیارت دا ونه کړو دا مقام څنګه درته ملاو شوی دی؟ وته یې ها وروره د کوم قسم ته ګناهونو نه دنیا یې مو خبره وم دومره ګناهګار وم. کله زه مړ شوم تا ما باندې غسل وبه چولې وروره دا وبه مانې داسې لګېدې لکه ما باندې غره نه کاڼي ورېږي. دا وبه تا خو وبه چولې غسل ولا دا وبه ما ته اور غونته برخې دی. دا کفن چې اسلام حکم دی دا کفن چې تا ما باندې واچولو هغه تبو چې تا زه وکې بند کړم هغه تبو ما ته تنور برخېدو ما ته یې اور صندوق برخېدو تا ته زه وکې بند کړم. اندیم مثل یو بل روایت سلمان بزرګوار زندګۍ کې یاد دی یوه مردا سے خبرې کولې هغه همداسې مفهومو ته بیان کړی دی یعنې ګناهګار جنکدان څه خلته وي غسل کفن کله قبر ته کوزوي. اوس دا ورورو ته بیان کوه وروره تاسو کله تبوت راواخیستو امام رضا علیه السلام زیارت ته کله دخیل شو ما اور مړ شو دروازې نه ناوتو ما ته سکون میلاو شو. یو نوراني کاس ما باندې غږ وکړو یعنی زه تبوت کې وم روح مو ورسره روان و یوه نوراني کاس ما باندې غږ وکړو ما ته یې خوشحالېږه ډېر ما دا اور داسې مړ دی دو اندوره پورې مړ دی څه دروازې نه راوځې خپل عمل او اور بیا در پورې دی. دا د امام رضا علیه السلام برکات دی چې څو پورې تا جنازه دلته ایښي دی اوره پورې تا بدن و تا عذاب هغه ختم دی. ننداره مو وکړه زوران دا قسم و امام رضا علیه السلام کرسی باندې ناست دی زوران سلام کوي امام ځواب ورکوي زوران سلام کوي امام ځواب ورکوي. کله مؤمنانو تبوت نږدې کو امام رضا علیه السلام هغه ځای ته کوم ځای کې د زه قسم سه امام رضا علیه السلام کرسی کې ناست دی ما څو څه غږونه ورته وکړ څو څه نامې مې ورته واخیستې مولا ته خو مولا ما ته سار نه اس کول ما ډېرو ګناهانو وجې نه مولا ما ته سترګې نه غړولې. هغه نوراني کاس ما ته یایي که غواړې د عذاب د همیشه دپاره ختم شي امام رضا علیه السلام ته سوال وکړه چې تا شفاعت وکړي که مولا د شفاعت وکړو عذاب د ختمیږي خو مولا ما ته ځواب نه راکولو. ما څو څو نامې د مولا القاب ذکر که مولا ته مې سلام کولو خو مولا ما ته سترګې نه غړولې. هغه نوراني کاس ما ته یایي یوه بله طریقه درته وښیم مولا بیا ځواب دیر کړي زه خو تکلیف کې وم که ما جنازه بهر شي بیا به عذاب کې وم زه خو تکلیف کې وم مخته ته مشکل و ما پوښتنه ونه وکړه نوراني ځوانه ما ته لږ بیان که کومې طریقې سره امام ما ته ځواب ورکوي. ایمان یې غږ وکړو امام ته وسطا ورکړه داسې وسطا ورکړه مولا تا ته قسم ورمنې زهرا باندې وي کله دا وسطا ما ورکړه مولا ته د ورمنې نمې سره امام رضا سرې سترګې ما ته آسې ما ته یې مومنه تا د هغې عظیمې ورمنې نمه واخیسته څه هغه مو ټولو امامان باندې حجت ده څه خدای به د عذاب خاتم کړي. اوس هغه ګناهګار ورور اول ورور ته یایي د نعمتونه څه کسې دوی مو عمل نه دی
د جنات څه کسې دا امام عمل نه دی، دا امام رضا بخشش دی. اهل بیت ټول باب الحوایج دي، غاګ ورته وکړي غاګ ځواب درکوي، خو اهل بیتو غاګ کولی کې وسیلې جوړولی کې ځنه اعراض خبرې دي. هغه رزونه داسې دي که اهل بیتو ته چا وسیطه ویر کړي، اهل بیت بیا غاګ زر ووري. سید شهدا مولا حسین بیا غاګ زر ووري. مولا حسین وسیلې دپاره وسیطې دپاره روایاتو کې دا جملې شته، مولا حسین یایي و یو مجتهد دی ګلفیګني بزرګوار کله زیارت تللی، اول به عباس زیارت تلو، وروسته به حسین زیارت تلو. چا ورنه پوښتنه وکړه دا ویلې، هغه ورته یایي حسین ته تللي دپاره یوه دروازه دی، هغه عباس دی. خو عباس ته تللي دپاره هغه بیا چې دی څه عباس ایمو غاګ واوري. اندی باب کې څو جملې لیکلي دي. تهران کې یو مسافر وسیدو، عیسائی و مسافر، ښځه ورسره وه وړه لور، لور یې بیماره شوه، جنکدان دې نه لنډېږي، ډېر مشکل کې دی. د عیسائی خپلې ښځې ته یایي ته وړې لور ته کښېنه، زه لږ بهار ګرځم تهران کې، لږ زړه مې خوشحال شي، وړې لور جنکدان نه شم لیدلی. اوس هغه نصراني یعنی هغه عیسائی خپله یایي ګرځېدم یوه ځای کې غا کېدو، سپین ږیری دی یایي که یې چا حاجتونه وي د عباس متام د کېږي، که یې چا حاجات وي هر څه یې دلته راشوې. دا نصراني ما نه پورته ارمان به یې چا و، وړې لور مې جنکدان دی. دا دوې خبرې مې زړه کې وي، خو د یوې خبرې نه خو مایوس وم، هغه دوې خبرې ده. خدای ما لور ته شفا میلاو شي، خو شفا خو هسې نه میلاویږي، جنکدان یې دی، د جنکدان یې زر ختم شي، لور مې تکلیف کې دی. اوس سپین ږیري نه مې دا غږ واورېدو که چا مشکلات وي، چا تکلیف وي، چا هوایج وي، د عباس متام د کېږي دالته راشي. زه ورته مخته شوم، ما ورته ویله ما خو ډېر غوټ حاجات دی، لور مې جنکدان دی، وړه لور مې دی، زه څنګه وکړم، څنګه دعا وغواړم؟ هغه مو دې ویلې دعا نه پوهېږي، څه دعا نه پوهېږي، کښېنه دلته موږ ذریح جوړ کړی دی. کربلا ته د یو ذریح ستو، عباس سلام دا زیارت مو جنګله جوړه کړې ده، تهران یې ستو، دغې جنګلې سره نږدې د متام کوو. اوس که یې چا حاجتونه وي بیان یې کوئ، دا به بیا کابر باندې ذریح لګېدلی وي، زوران به رسي، دا زیارات به کوي. ما ورته ویله زه خو دعا نه پوهېږم، زه نصراني یم. کله دا خبره ما ورته وکړه چې زه نصراني یم، سپین ږیری ماته یایي خو داسې وکړئ، تا وړه لور بیماره ده که نه، عباس ته بیا غږونه کوه، خو داسې ورته وایه مېړنیه عباسه، باب الحوایج عباسه، تا ته یې وړې سکینه وسیطه وي، ته تا باندې وړه ورېره ډېره ګرانه وه، تا ته یې وړې سکینه وسیطه وي، ما وړه لور بیماره دی. نصراني یایي همداسې الفاظ مو دوهرا وکړه، دغه سپین ږیري ما نه څه زده کړم، هغه شی مو ویله، په زړه کې مې یوه بله خبره وکړه، مو عباس ته زړه کې دا خبره وکړه، عباس که یې ما لور خو یا صحتیابه شوه یا یې جنکدان زر تمام شو، عباس یې ما د څه وعده دی، زه به مسلمان کېږم، زه به شیعه کېږم. د ایتا پنجره څه تهران کې دالته لګېدلي دی، ما کسان نه پوښتنه وکړه ایتا کابر کربلا کې دی، بیا به کربلا ته درسم. زړه کې مې دا خبره وکړه، متام ختم شو، متام کې عالم کوم بیان وکړو هغه ما زده کړو، دا ټولې خبرې مې زده کړې. راغم روان یم، کومه خونه مو په کرایه نیولې وه ارناوتم، ښځه مو ناسته دی جنازې ته، ما وړې لور باندې ځینې تړلي ده. کله زه ورته نږدې شوم، غوښتل مې وړه لور ټنډې باندې صاف کړم، زه ټیټېدم، لور مې راپاڅېده، وړې لور نه غېږه تاو کړه، بابا چېرته لاړ وې؟
نصراني ښځې غږ وکړو مېړه باندې آیا عیسی پیغمبر د سمیلاو شی اوس یې تا لور ته یې شفا ورکړه یې تا لور نه خمزنې تړلې وه کوم ځای نه راغې نصراني ورته وایي عیسی پیغمبر عیسی مسیح نه نه یم راغلی عیسی مسیح نه بهتر عباس مطعم کې ناست و ای وړې لور باندې ځنې نه پټۍ خلاصه که وړه لور پلار ته بار بار ننداره کوي بلار ننداره کوي اخري بابا نه پوښتنه کوه بابا ای ما سیلوي څلورم اسمان پورې ملایکو رسولي وه خو یو غږ وشو دا روح واپس ستونکو دا روح باب الحویج عباس دنیا ته واپس بیا غوښتی دی لوري مغاسې خفه دی پلارو نه پوښتنه وکړه لوري خفګان ویلې دغه خوشحالۍ مو که د دردونه د ختم شو صحتیابه شوې ته مغاسې خفه ویلې وړه لور ورته بابا دې ته خفه یم دې ته حیرانه یم چا څه ما ته زندګي راکړه عباس نمې باندې اسمانو کې دیدو چا څه ما ته زندګي راکړه ما ډېرې سترګې ورته وغړولې بدن سې لاسونه نه وه بابا چا ماته زندگی راکا د هغه عباس بدن سے لاسونه نه وه پلار ورته وایي لورې دا مته معلم نه واورېدو عباس هغه مظلوم دی خپل اردوه لاسونه وړې وړې سکینه نه قربان کړي وه عزادارو د عباس نما ډېر عظیمه ده د عباس دوه لاسونه ډېر قیمتي دي محشر میدان کې کله ورمنه زهرا راوړي یو غږ به وشي لورې زهرا ای ما ګنهګار امت بخشش د پاره د څه راوړي دي ورمنه زهرا به غږ وکړي بابا ګنهګارو شیاو شفا دپاره ګنهګارو شیاو شفا دپاره بخشش دپاره ما د خپل ګران زوی عباس دوه لاسونه راوړي دي عزادارو کربلا کې کله د عباس دوه لاسونه بدنه جدا شوه عزادارو ظالم حکم وکړو خیمو ته اوبه لاړې نه شي ظالمانو څه وکړه عزادارو عباس طرف ته یې غش روان کړه د سکینه مشک سروای شو عباس زخمی شو د عباس یوې سترګې باندې ګول ولګېدو د عباس سترګه زخمی شوه دا روایات یو عالم بینولو آغای خراسانی نمیگی روایات بینولو مجلس کے مجتہد ناستو آغای قزوینی بزرگوار ده نمیگی قزوینی بزرگوار غاگر باندې وکو آغای خراسانی دا روایات بیا ما بینو د عباس سترګه زخمی شوه شیعه د ډېر ورته ژاړي آغای خراسانی دا روایات بیا ما بینوم آغای خراسانی ورته وایي آیا درویغ مو ویله ورته وایي نه درویغ خو د نه ویله د عباس زخم سره د شیعه وزرونه د زخمی کېږي بیا یې ما بینوم
مجلس برخاست شو شیخونو دستن شو سبا بیا مجلس منعقد آقای خراسانی پاسید و غاړي مجلس ذکر شروع کی قزوینی بزرگوار غا قربان دیو کو آقای خراسانی بیگاره ویا دوباره ویا خراسانی حیران شو بیگاد مانی کولم دا روایات بیا مایا قزوینی بزرگوارو دی ما خود تویل بیای ما بینوا ما خوام خوب گرتا عباس رغله ہو ما تا عباس ویلا شیاو نئی ما مظلومیات ما پٹاوا شیا ټول خبر شي د وړې سکینه پنان کې عباس سوره زخمی و او ما دیوا بلا جملہ ویلا آغای خراسانی دایاو کی بیان کا عباس دسی ویلا آغای قزوینی کلی مستر کی باندې غشوه لگی دو انسان ډیر کارونه الله سره کوي ما غختل سترګې نه غشه لرې کړم خو بدن سیمه لاسونه نه وه ما سار ټیټ کو ټوټکی ماسک کې غختل ما ټوټکیو سره غشه لرې کړم واندی وقت که ظلم راق و حکیم بین تو پیل دنمیگی ظلم دا عباس سار گره سر زخمی کو آزادار و آخری جمله ده کس حجاتی و انسان توبری دلی دی مرغله لکلنی زوتا خطه مرغله لنزو تخته ټول مرغله لنزو باندې روان شوی د عباس مرغله لنزه کې نتلله آغای قزوینی علماء خډیر سببونه بیان کړي دي د عباس مرغله لویل نتلله یو سبب دا ده کله سار صحیح و سالم وي آغا نزه کې تلای شي کوم سار باندې د ګرز گزارونه لګېدلې وي هغه بیا نزې کې څنګه روان وي ځکه د عباس مرغله له نزې ته نه ختله الله الله